उस द जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशबीह वर्कड़े द कुरान हकीम द शम्स सर सिराज दासी अल्लाह वली उनवी चिदे या द शम्स पशान दे या द कमर पशान दे। सिराज को मामूली शय दे। उलमाओ लिखली दी च द शम्स और द कमर सरे तशबीह ज़का वर्नकड़ा च दा द्वारा नूर खल्कुता फैज निशी रसोले और सिराज दिवा दिवा डेरी दुनिया त फैज रसई द यवी डिवी ना पलकुनु डिवे बले देशी और द यो शम्स न बल शम्स दिशी जोड़े नो गोया की मादी सिराज चेकम शम्स दे आगा प हकीकत के असल दे और द नूर टूल स्तूर राणा दा प मंजला द फराइदा हकीकत के राणा हम द शम्स दा पैगंबर ते सिराज हुई नुददी रूहानी फैज दुमर वसीद है चिकम सड़े द पैगंबर मजलिस तयोजल पर इखलास रागले दे ब्या तर क्यामत पूरी दाग पजड़ की जंग न दे रागले दाग नूरानियत ते द पैगंबर बल दा शम्स दा बल परुन रा से बारान दे शम्स चापस्तर गुम न दे गतले च शम्सम से शेषता का न साहर च रऊखी जी नो पता लगी चुनवर रऊखत दे नमख की दनवर पतनी और द गुरूब आफ्ताब पर टाइम की चे गुरूबू की बेम पतंद ने यो द पैगंबर नूरानियत थे अगर नूरानियत द जनाब आदम अलैहिस्सलाम द पैदा की दूना पर लकुनो काल मख के अल्लाह पैदा करे او ترغیب د دوی نورانیت قائم وی چې ترڅو د خدای ذات موجودی ادا سی نورانیت جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی چې زه د انبیاء په ډله کې په اعتبار د روحانی پیدا کولو اولیم انا اولهم خلقا ټولنا اول الله ز پیدا کړي واخرهم بعثا او د ټولو په اخر کې ز الله لېږلی یم گویا کہ ابتدام پا دوی شوی دا انتهام پا دوی شوی دا د نورانیت نتاسو چرته دا خبر فاهم نه کئی جگنی پیغمبر نور دے عام طور ذہنونا بعض خلق ادا سے خراب کری دی
چې کله خلې نه دی ټکه وته د نور متعلق نو دوی وی چې تو ګور فلان کې وی چې پیغمبر نور دی فلان کې وی الکه مونږ د پیغمبر د دې حیثیت نه نورانیت نه انکار نه کوو چې د ټول کائنات ته په حقیقت کې رڼا کملو شوی نو د دوی د نور د وجه په دې حیثیت مونږ پیغمبر نور نه منو چې د انسان نه دی او یو ټکی تاسو ته حکم قرآن حکیم کہ اللہ جل شانہ پیغمبر تا خطاب کئی چت دی قوم تا آیا چیز بشریم فرمائی چی اللہ پخپلا ولی دا اونوی چی زما دا پیغمبر بشر دے پیغمبر بدا سے ویلے وے چې خدای وی چې زه بشر یم نه پیغمبر ته وی چې ته دې قوم ته وایې چې زه بشر یم فرمایي چې د دې وجه دا ده که پیغمبر دا ویلې وی چې خدای وی چې زه بشر یم او بیا چا مخالفت کړي وي نو دا به صرف د خدای مخالفت وي اوس پیغمبر چې وی چې زه بشر یم او دینه بادشاہ مخالفت وک نو دا د پیغمبر مخالفت دی او د خدای مخالفت دا نقطه یاد لري کې دې شي پکار شي چرته اوس خدا غو بل ډیر دی چې پیغمبر نور دی زویم جبریل امینم نور دی ٹھیک ده اسرائیل اسرافیل میکائیل علیہم السلام دا ټول نور دی لیکن څوک به دا ثابت کی چې د جبریل امین د پلار دا نامه ده څوک ثابتول شي نه خبره به کوي کنه یا او یا نه دا به څوک ثابت کی چې د جبریل امین فلان کې خزا ده ثابتول شي دا ثابتول شي چې فلان کې خاندان ده د دې قبیله نه ده دای زوی ده دای لور ده ولی ځکه چې هغه نور ده نور ودونه نه کوي نو تاسو خدای په ټپی کا د پیغمبر خو خاندان هم شته مور او پلار هم شته خزی هم شته لونه هم شته او زامن هم شته کم سره چې واده کوي هغه نوري نور ته د واده خو ضرورت نه یو لس بیان یې کړي څلور لونه شوي دي زامن درې شوي دي نو د نور خو بچی نه کیږي یا څوک به دا ثابت کی چې جبرئیل امین دا شی خوري ثابتول شي یا جبرئیل امین خوب کوي یا پلار ګرځي مزلونه کوي دا ثابتول شي څوک لیکن د جناب نبی کریم علیہ السلام متعلق قرآن وی چې دې ګرځي قرآن وی چې دې خوراک کوي صحابه وی چې پیغمبر خوب کولو بیا د خوب نه را پاسېدو نو کدی چری نور وې نو بیا خوب ولې کول روټه ولې خوړه او به ولې سکلی معلومیږي چې پیغمبر نور نه دی بشر دی لیکن دا سے بشر دی
چې دا ټول نورونه کرا جمع کی د پیغمبر د خپو خاورو ته نه رسي. یو خدا دې چې زه انسان یم، بشر یم، یا تاسې بشر یې، یا دا ټول انسانان بشر دي. یو د جناب محمد رسول الله بشریت ده. هغه بشریت ته د خدای نه سیوا دا ټول کائنات کا راجمه کی د پیغمبر د بشریت مقام ته نه رسی. کرسی وته اعلی ترین مقام په دې کائنات کې د پیغمبر دی. بلکې کدا ویلې شنو غلط بنی چې د خدای نه بعد که څه دی نو دی دی. د خدای نه بعد که څه دی نو همدا دی، او دا نور دا هیڅ نه دی. قرآن فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دا د انبیاء متعلق دا مخکې چې کوم ذکر شو دا د انبیاء ډله ده چې بعضی انبیاء ته ما په بعضی فضیلت ورکړې. څوک اوچت دي څوک ټیټ دي، چا سره خدای خبرې کړي دي چا سره نه دي کړي. لیکن دا خود انبیاء خبره ده. او د پیغمبر نسبت نو په حقیقت کې نبی هم جناب محمد رسول الله ده. دا نور انبیاء کرام په حقیقت کې نبیان نه دي. دوی ته نبوت ملو شوی ده د پیغمبر د فیض د وجه. د پیغمبر د نور نبوت د وجه نور انبیاء ته نبوت ملو شوی. نو پیغمبر اصل ده او نور انبیاء کرام دا فرع دي. دا خدای د پیغمبر مقام په هر حیثیت چې د جناب نبی کریم علیه السلام مقابله وکړي شي د نور انبیاء سره، نو په هر حیثیت د دوی شان اوچت د هر نبی نه، د هر نبی. بعضی انبیاء ته بعضی خصوصیات ورکړې شوي دي، لیکن کامل طور نه دي ورکړې شوي. مثلا د یوسف علیہ السلام حسن، یوسف علیہ السلام ته حسن ورکړې شوی دی لیکن کامل حسن نه دی. د حسن یو حصہ ورکړې شوی دا او جناب نبی کریم علیہ السلام ته جامع ترین حسن ورکړې شوی دی. بی بی عائشہ بوی چې د مصر خزو جناب یوسف او کتن غوته غوسه کړي او زما د قسم وی د کعبه پر رب باندې که زما محبوب یو کتن خپل زړونه بغوس کی. دا حسن دے دوی. فرمائی چې یو شپه پیغمبر علیہ السلام پروت تے او سر مبارک زما په پتون دے. لیلۃ البدر هغه سپوږمۍ ته وایي چې هغه بالکل کامل وي. پښتو اصطلاح کې دی تا سورلسم سپوږمۍ وایي، یعنی داسې چې بالکل په آخرنۍ شپه
دین بعد به بیا کمیږي. بی عائشہ وی چې زه کله لیلۃ البدر ته ګورم او کله د پیغمبر مخ مبارک ته ګورم، دا سه ګورم را ګورم وی زما دې په خدای قسم وی چې ما سپوږمۍ ته وکته بیا مې د پیغمبر مخ ته وکته نو سپوږمۍ ما ته تخکار شو. دا سه حسین مخ او حسین بولی نوی په کم مخ باندې چې خدای قسم خوري. خدای خو پارشي قسم نه خوري، دا خو زمونږ عادت دی. اوس خدا سي عادت شوه دی د قسمونو چې رښتیا او دروغ فرق هم پکې نشته. په دروغ به دومره لوی قسم خوري چې ستا به دا ګمان شي چې دې قسم نه بعد به دې څرنګه دروغ او کمبخ به پکې دروغ. یو د خدای قسم دی. قرآن حکیم کې ډېر ځای خدای قسم خوړلې دی، لیکن کم مقام کې چې خدای قسم خوړلې دی هغه مقام به ډېر محتم بشانی. د پیغمبر په مخ باندې خدای قسم خوري چې والضحى زما د قسم وستا په دې زلیدون کی مخ باندې. نو چې د کوم مخ په حسن باندې خدای قسم خوري هغه مخ به مخ وی کړ. عام مخونو په شان مخ نه ده. خدای چې په قسم خوړلې نو هغه یقینا مخ ده. نو جناب نبی کریم علیہ السلام یو جامع ترین حیثیت لري. او سراج منیر وتوي چې دا زما پیغمبر دا سراج منیر ده. سراج مانا دا ډیوا، منیر مانا رڼا کون کی. او دا اسمان سراج داغه متعلق څه وي؟ سراجا وهاجا. دغه سراج چې دا کوم په اسمان کې دی دا خالص اور دی او د اور مرکز جهنم دی. او جناب پیغمبر علیہ السلام دے سراج دے، لیکن دا سی سراج دے چی یخوالے پکی دے، اطمینان پکی دے او د اطمینان مرکز جنت تے. نو گویا کہ د پیغمبر نورانیت چې چا حاصل ک یا چاته د پیغمبر د نورانیت نا س حصہ ملاو شو نو دا سره جنتی دی. اومدغه وجه دا چې ټول صحابه کرام چې تقریبا 1,40,000 دي د ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې ټول صحابه جنتیان دي سیوا د شیعاګانو. شیعاګان ټول صحابه کرام جنتیان خو څه کې چې مؤمنان هم نه مني. مؤمنان عمر فاروق اسی خو یو عام سړی دی، لیکن چې د جناب محمد رسول الله مجلس ته راغی او د پیغمبر نورانیت ورته متوجه شه نو دومره لوی سړی ته ووته، دومره لوی سړی
چې پزمکه باندې د خبره تا الله دومره اهمیت ورک چې داغې نه وحی جوړ کړ اسمان زمکه ته نازل کړ د عمر فاروق خبر نن په قرآن کې تقریبا 14 مقامات داسې دي چې هغه د عمر فاروق د رائے مطابق خدای حکم نازل کړی دی ابو بکر صدیق یو تاجر سره دی لیکن چې د پیغمبر مجلس ته راغی او د پیغمبر نورانیت وته متوجه شه دومره لوی سړی ته وته چې الله په سلام را لېږي چې زما سلام وایه په ابوبکر صدیق باندې حضرت عثمان یو تاجر سړی دی لیکن چې د پیغمبر مجلس ته راغی او د پیغمبر نورانیت وته متوجه شه دومره لوی سړی ته وته چې د ده په ژوند الله په جنت کې د ده محل جوړ کړ د مدینه کې اوسېږي او د ده محل په جنت کې جوړ پروت دی د پاسه پې لیکلي دي دارو عثمان دا د عثمان کور دی حضرت علی یو عام شخصیت ته لیکن چې د پیغمبر مجلس کې کېناست او د پیغمبر نورانیت وته متوجه شه اسد الله ته جوړ شه د خدای زمره دا ټول د پیغمبر د مجلس اثر دی نو د پیغمبر نورانیت دا تر قیامت پورې جاری او ساری دی دا نه چې کنه داغه زمانه خلکو پورې قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کیږي هر یو سره کله پیغمبر پر رنگ کې خپل ځان رنگ کی بدا کامیاب دی یا د پیغمبر د مجلس اثرات تاسو به وی چې دې زمانه کې پیغمبر چلته دی چې داغه د مجلس اثرات هم شته دا ټیک ده چې پیغمبر نشته لیکن هغه مجلس چې په کوم مجلس کې د پیغمبر خبرې بیانېږي هغه مجلس کې دومره اثرات دي لکه د پیغمبر په ذات کې چې څومره اثرات ځکه خبرې خو مغه دي خبرې مغه دي دې مجلس کې دومره اثرات دي چې یو سړی د دې مجلس نه محروم نه پاسېږي خامخا څه حصه خو ته خدای ورکوي یو خدا دې کنه چې ثواب په نیت راشي الکه چرته دي یروي زما دې مجلس کې کینم ولی بس نیک مجلس ته لک ثواب براته ملو شي نو کم سره چې نیک مجلس ته د ثواب په نیت راشي هغه ته ثواب خو ملاويږي لیکن فیض وته نه ملاويږي او کم سره چې مجلس ته په دین نیت راشي چې د پیغمبر خبره وورم او بیا هغه په خپل عمل کې راولم د تاجر دوګنه ملاويږي او فیض هم وته ملاويږي نن زمون معمولات دادي چې ار یو شی د ثواب په نیت منځونه د ثواب په نیت روزه د ثواب په نیت حجونه د ثواب په نیت یا نور څه نیک کار چې سړی کیم د ثواب په نیت کوي نو ثوابونه ملاويږي همدغه وجه ده په روپۍ کې 95% حجیان بلکې 99%
دلته نه چیزی نو څه گزاره کوي، لیکن چې دا حج نه واپس تشریف راوړي نو پوره په نالتي. دا خو به تاسو کتلی ډېر. دلته نه چې تلو یو ګناه پکې نه وه، لیکن هلته نه چې راغی او ګناه پکې شته. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دی حج ته تللی دی، په دې نیت نه دی تللی چې دا د خدای حکم دی او د پیغمبر عمل دی. د ثواب په نیت تللی دی چې یاره لاړ شم هلته مونځونه وکړم، یو مونځ په یو لکه دی، مسجد نبوي کې یو په 50,000 دی، بس په دې نیت لاړو. نو چې هلته لاړ شي ثواب وګټي، لیکن د ده په بدن کې د پیغمبر د فیض اثر نه، او چې په دې نیت لاړ شي چې دا د خدای حکم دی او د پیغمبر عمل دی، چې دی داسې د ګناه نه پاک شي لکه دی امنن د مور نه پیدایي. نو ماشوم چې مور نه پیدا شي هغه ګناه کړي بالکل پاک صاف، داسې دغه سړی د ګناه نه پاک دی چې په دې نیت حج ته لاړو واپس راغی. داسې مونځ په دې نیت یو سړی مونځونه کوي چې یاره دا ډېر د ثواب شی دی، اجرونه پکې ډېر ملاویږي، او د جمعې په مونځ کې خو یو په 20 ثواب دی، مسواک یې مو کو د ثواب په نیت هر څه وکړه، راغی مونځ یې وکړه واپس لاړ، نو دته به صرف اجر ملاویږي، نور د ده په بدن کې به د مونځ اثرات تاسو ته نه ملاویږي. د مونځ یو خصوصي نور دی، هغه نور د مونځګزارو په چهره کې خدای کې نه بیا، لیکن دې زمانه کې هغه شی نشته. او چې په دې نیت تیاری وکړي د مونځ چې دا د خدای حکم دی او د پیغمبر خپل عملم دا دی چې مونځ یې کړی دی،